سره مې یو ځل ذکر کو نه ډېر عجیبه خبره وکړه وی مرګریا دغه کار بکو دین والا کار دا بکو ځکه وی خلک که زمونږ د وجه خپل خرطوب نه پریدي نو موږ د خلکو د وجه خپل سړیتوب ولې پریدو خلک که زمونږ د وجه خپل خرطوب نه پریدي نو موږ د خلکو د وجه خپل سړیتوب تاسو ډېر زر داسې دل برداشته شئ داسې خلک دی صحیح تاسو هم ټول یو لزدازي یئ صحیح بس زر ټوپک ډکوي دا سره سړي زامن دي یا لکه دا د سړي زامن دي بٹ سټل یو هیو ا لانګ وے ټو گو دا سفر ډیر اوږد دی واعبد ربک دا سفر تر مرګ پورې روان دی پیغمبرم تر خپل مرګ پورې بس کړه نو دا سفر صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر فرمایي رضی الله تعالی عنہ د ځنکدن وخت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک شونډې خوځېدې فتقربت الیه زه ورته نږدې شوم چې څه وایي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام هغه وخت دغه دعوت ورکو چې الصلاة وما ملکت ایمانکم د خدای په حقوقو کې منځ اهم دی په انسانانو کې چې څوک ستا د لاس لاندې دغه حقوق مقدم دي چې څوک د لاس د باندې هغه ته نه تقاضا نه کوي که هغه حق نه پوره کوي او پړک درکوي ځکه دا خو در باندې لاس باندې څوک چې د لاس د لاندې دی دغه حقوق پوره کول په انسانانو کې ټول نه مقدم شي دی صحیح یو ښه انسان به پسه پیژني چې د ځان نه لاندې سړي سره د انسانیت مظاهره کوي د ځان نه باندې سړی یا سبحان الله خان ته دلته کېنه خان ته بالغ کېدی خدای دې خوار کا صحیح خان پرېږده دغه فقیر ته بالغ کېده خان پرېږده دغه غریب ته بالغ کېده چې د ځان نه لاندې سره سړی د انسانیت مظاهره وکړي دا سړی انسان دی او د خدای خوښ دی نو یې فرمایل چې والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ده جهاد مع النفس صلور درجه دویم شی جهاد مع الشیطان نفس په سیړو باندې مرتبه لچا ده ځکه هغه نفس دا وزیر داخله دی دا شیطان دا وزیر خارجه دی صحیح هغه لا آرامي دی دا دغه نه زیات آرامي دی وزیر داخله لا آرامي دی او دا خارجه لا آرامي دی نو بیا وزیر خارجه دی جهاد مع الشیطان دوسرا د جهاد دو طریقې دي دوسرا جهاد دو طریقې دي یو په ایمان کې یو په عمل کې یو په ایمان کې یو په عمل کې دی به همیشه ستا په عقیده باندې اٹیک کوي صحیح را بشي په دې خیشوم دي کینی او ذهن کې ته بیا اچي چیرې تلک په دې خبره سوچ وکړه ممکن د خدای سره که مساوي نه وړي کوي خدای به سره بلی صحیح ممکن ده که مساوي خدای ور سره وي وړي کوي به سره بلوي سړی داسې کنفیوز غوندي شي حضور علیه الصلاۃ والسلام حدیث کې وایي صلی الله علیه وسلم چې شیطان هغه وسوسې چې تاسو ته نو تا ته وایي ته چا پیدا کړې دا ورغردو په وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو دې د ټول نوران دی اٹیک کوي په څه باندې په عقیده باندې نو د سره به جهاد کې د عقیده میدان کې امام رازی رحمت الله علیه دوی فلسفي عالم هم دی لوی مفسر هم دی فلسفي ولا زين دا ځکه دا فلسفي مولا چی دام دی دلته ناس دلته ما به سړی طالبانو ته په دې زمانه کې فلسفي وای صحیح مې پوهیږي په نه که پوهیږي نه پوهیږي په ماته دې ماته ټلیفون کې وایي دې د حکمت کې او ځان ختم نو زه ورته وای عبارت وای نو دې عبارت وای نو زه ورته کاغذ قلم راواله او لیکه نو دې ولیکي نو زه ورته بس سبب ادا کې سټوګه غوا خو پوهیږي په څوک نه ونه کې سټوګه غوا خو پوهیږي په څوک نه بهر تقدیر دا فلسفي مولا چې وي نو ته کې لګي استکبار وي پکې لږ زور سره وایي که نه اذان پکې داسې دی ګرځي هم داسې صحیح دا د فلسفي مزاج دی دا د فلسفي دا د لاجیک مزاج دی چې ته ځان له ډېر معقول غوندې ښکاري نو دی چې درسګاه ته هم روان داسې غوندې ګرځي صحیح عزیزانو نو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې اوس امام رازی رحمت الله علیه لوی فلسفي عالم کوم استکبار راغی یو ځل ناست دی په دې ذهن کې داسې وسوسه رااله ذهن کې چې د خدای ذات یې چیلنج کول شروع کړل نو وی استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه وی خدای که دغه سیم او چا اهل الله سره مې رابطه پیدا نکړه بیړه مې غر کېږي ایمان نه ادا شیونه تختی دا شیطان خو ډېر خبیث شی دی شیخ نجم الدین کبرا رحمت الله علیه ته راغی صحیح اوس په دې لاره نفس او شیطان دواړه ورته وي دومره لوی عالم دومره لوی فلسفي دومره عظیم کیمیادان چې مغربي منی دی ګریټ الراټي ای ورته دی ګریټ
الراډي رازي اعظم څه ورته رازي اعظم نو دی ګریټ الراډي دا دومره لوی کیمیادان دا دومره لوی کیمست د فزکس د کیمستري دومره لوی عالم او دومره لوی مفسر اوس دی ملنګ ته ناستي خدای دې به خو بس دی ملنګ ته بناس نجم الدین کبرا ادنه به اوس د خپل نفس اصلاح کوي اوس دی نفس د به یو قدم واغسن بیا بلک ساتو درې ده یا لړسم کړه نشه صحیح نو بیا روان شه بیا ورته نفس او شیطان ذهن کې واچول یاره تاسو کې سړی الته دور لوی عالم بلا ډیر خو طالبان ناشتي اوس ته بس یې غسر باندې لنګر او بیا خوري کله بدال وی په بو کې کله بتشي وبي صحیح لکه تاسو د مدرسې خوراک لکه پرونه بل ز په اعتماد کوم نو مولوی مان الله صاحب ډیر لوی چرګان مرګان اعلان کړو فلان صحیح او پینډه جوړ کړو ما وی د مدرسې والا طالبان له څه پکړی تا غلګ راوړه ناغه راوړل نو ما آی کی ډوډۍ ما تکړه نور مرګری را سره مې تاسو دا خو یې زبدا خورم نو بیا مولوی مان الله صاحب ته ما تعالی مې نمبر درکړي ته ما محترمانو کې خمو ته په طالبانو خو خوراک خورو دا ما اصلاح ټیسټ ته پکې کامیاب شوه نو بار امیر عرض میں کو تاسو خدمت کې چې شیخ امام رازی رحمت الله علیه د دې نفس ذلیل کول د پاره د شیخ نجم الدین کبرا د مسجد په هغه مین دروازه باندې کې ناشته اوس پر ټایلټ پیپر دور دی هغه زمانہ د لوټ هوا زمانہ نو غټه غټه لوټي پرتی وي امام رازی رحمت الله علیه هغه لوټي ولی کې د استعمال قابلیت جوړي مړه د ګیره د خاورو ډکه د سره د خاورو ډکته کپڑے د خاورو ډکی دي هغه نفس ورته د تسکه دومره لوی عالم خلق بدر پوری خان دي دی ورته او زه پویم چې خلق بدر پوری خان دي خو ته ذلیل کوم ته ډیر لوی حرامي شي صحیح نو چې د نفس ورته چته واله چې چرته دې ک کبرا لذي او ک صغرا لذي او ک حد اوسط لذي صحیح نو ورځه خود دې ځای نه ملک پاسوا امام رازی پاسول چرته دي چې سو پوره په جړه شوی نه ترغه دې نه پاسول اتفاقا دا شیخ کبرا په مجلس کې سم مسله پیښ شو صحیح شیخ کبرا مسله اولی کله به تور استفتاء او یو مرګری او عقیدتمن ته وي چې دا بواله رای ته بلار شي امام فخر الدین رازی ته ځکه دا مسله د دې حل کول د دې عقدې انحلال دا سوای د امام رازی نه بل چا کار دینا امام رازی رحمت الله علیه خدای دروازه کې ناس ته دا سړی روان دي پیزار په خبوکي لاس کې یو لفافه ده او پاغي امام فخر الدین رازی خپل نوم ولید صحیح نه دې مرګنی تاسو کوي السلام علیکم ورته وعلیکم السلام وې ته چرته زی ناغه ورته شیخ ته مسله پیښه ده زم رایته وې رای کې سکی ولته لوی عالم د چرته کتل خو مې نه خو نوم ولا اوریدل دي او شیخ وای چې دا مسله سوای داغه نه بل چا د حل کول نه ده نو هغه ته ورځم چې دا مسله حل کی وې څوک دی عالم وې امام رازی وای ورته نو امام رازی رحمت الله علیه ورته وای چې رای ته تل ضروری دی او هغه مولانا تپوس ضروری دی او کنه بل مولا دا مسله حل کول شي بیا هغه ورته د شیخ نه تپوس کوم واپس لاړو نو شیخ خپل مایند بیا مې اپلای نه کړ اهل الله سره چې کله تعلق بیا مایند نه اپلای کې صحیح نو بیا واپس لاړو ویجی امام رازی دی حل کی قبل څوک دا بشان عالم ملاو شو هغه حل کول شي آسان نږدې ودا خو ډیر خی نو دی راغی وی شیخ اجازه تو کو وی تراله مال او قلم راوړه لفافه کلاو کړه جواب ولیک واپس یوړ شیخ کبرا چې ولست وی دا مولا صاحب کوم ځای پیدا کړ نغورته خو مولا صاحب نه خو څوک راغلی پنځه شپږ ورځې شو ته لوټي ټکای اغل تناسته او شیخ کبرا وی فبالله زمانه په خدای قسم وی لا يكون الا الرازي دا سره د فخر الدین رازی نه بغیر بل څوک نشي کېدای مسله د بل چا حل کول ونه وکم ځای ما بوزه ولا راغه او چې راغه راتلو سره ځان سره غاړه ک په فخر الدین رازی هغه ویجیاو وېدا وجو واقع درته وایم واپس را خیر بهر تدبیر خپل لاس د اصلاح لپاره دی اهل الله په لاس کې ورک خو کله چې زنکدن پر راغه نو شیطان ور سره راغه او شیطان ور سره مباحثه شروع کړه وجود الباری او توحید الباری باندې امام رازی رحمت الله علیه سود باندې 300 دلایل ورته وي صحیح خو شیطان بداغه نه زیات مستند دلیل وي ورته رد پاره زیات مستند دلیل به وي شیخ کبرا بطور کشف الله تعالی په دې خبره باندې پوي کو هغه لګیا دی او 10 کیلو ټه واغسته په دیواله وګرځوله فخر الدین بګو خدا را بلا دلیل شناخته هم فخر الدین وایا چې خدای ز بغیر دلیل منم خدای ز بغیر دلیل منم الته امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فانا سمعه الذي يسمع به وبصره الذي وای يبصر بي ورجله التي يمشي بي ويده التي يبطش بي امام رازی رحمت الله علیه شیطان ته ما خدا را بلا دلیل شناخته هم د خدای په وجود او په توحید دلایل نه و
د ایمان تقاضا ده به دلیل میں اللہ تعالی منل هم دی او ایک یو منل دی منل هم دی او ایک یو منل دی. نو عزیزانو شیطان لګیای نه صرف دا چې په ژوند بلکې په حالت د ځن کدن کې ما لګیای چې په عقیده باندې اٹیک وکي. نو د سره په دې جهاد کې مصروف چې عقیده دې بچ پاتې شي او که عقیده دې بچ کړه دې تر تصوف میدان کې مرتبه د یقین وای. دې څه وای؟ مرتبه د یقین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. دې ته مرتبه د یقین وای. دویمه ټیک بدر باندې دې کوي په اعمالو کې په خواهشاتو باندې ور اړای چې اعمال درځنه پاتې شي په شهواتو باندې ور اړای چې اعمال درځنه پاتې شي. اوس الته د مقابله کول خواهشات را کنټرول کول دې ته وای مرتبه د صبر. دې څه وای؟ دغه جهاد کې چې کله کامیاب شي د شیطان په ضد نو دې څه وای؟ مرتبه د صبر. نو شیطان سره د جهاد دوه طریقې دي، یو په عقیده کې یو په عمل کې. دریم هغه د جهاد مع الظلم والمنکرات والبدع. جهاد مع الظلم والمنکرات والبدع. جهاد مع الظلم والمنکرات والبدع د دې ځان له مرتبه دي او څو مرتبه دي. نمبر اول لاس سره منع کول، نمبر دویم ژبه سره منع کول، نمبر دریم زړه سره بد منل. حضور علیه الصلاۃ والسلام حدیث کې ذکر کړی دی چې من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. حضور پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ چاہتا سو کہ وقت منکرا من رأى منكم منکرا دیر دا منکر تغییر منکر دی تغییر منکر نا سو دا منکر دی تغییر کی پلاس باندھے یعنی کہ وسیوی دا میدان سے کمزائے منکرات کی گی دے میدان کی دا کم وسائل چیزیں دار ختم کی کہ خلق منکرات انکلے شی. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. علماء فرمائی کہ دا مرتبہ دا چا دا اصحاب اختیار دا ذمہ داری دا چا دا ارباب اختیار. من زه کله دلته هم په هغه دور کې زمون په دې دغه تر کونډې موړ وي ورته نو خلکو به سپي جنګول څه به کول سپي به جنګول نه هغه سپو جنګولو باندې دا حکومتي ادارو سره رابطه وکړه صحیح او هغه دور کې لږ د ایمنې څه حیثیت به مو چا به خبر هم منله پته نشته اوس څوک منې کوي منې لږ زور سره وایي نه بس ایمنې دی نو ایمنې هم دی ام پی هم دی غریبانان ټول ځان د جاړي چې خدای سوکو خدای سوکو او غریبانان په hebat چې خدای د کور څنګه وځو دې دې وایي کنه لږ زور سره نو موږ مرګري ته نه د خدای ترجمانی کې نه د عوامو جذبات ترجمانی کې نه د کور به څنګه راوځي ها او کنه چې تر خدای ترجمانی شروع کا نمبر اول د پیغمبر ترجمانی شروع کا نمبر دویم د عوامو جذبات ترجمانی شروع کا مسلمان د اسلام ترجمانی شروع کا ان شاء الله دا عوام دا ډېر ښه خلک دا بتا په سر کې نه دا عوام دا ډېر ښه خلک دا بتا په وګو کې نه دا عوام دا ډېر ښه خلک دی بتا لاس کې ګرځي. نو حضور پاک کو فرمایل چې مر رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. نو هغه وخت کې زمونږ کمشنر صاحب بس هغه په سټینډ واغست او شی باندې پابندي ولګوله نو بیگانه بلش پراته ملګرو یې خلک لګیا دي هغه وی چې بیا د سپو جنگ شروع شي صحیح. نو ما سپي جنگي سپي جنگي شو سپي او تاسو کیفیت نه کتلې ما په بچپنۍ کې اوسل کتلې دي چې را سکول کې نو یو وار مې کتلې دي چې د سپو غریبانو کم بد حالي د چانه د لاندې جبړه هغه تر شو کولی داس لاندې دا بدن ټول په دا وینو داسې سوري پته نشته چې انسانان لپاره کې څه فائدہ ده. چرګان جنگول مړزان جنگول چرګان جنگول مړزان جنگ دنیا کوم ځای ته ورځي موږ لا په چرګان او پسپو په مړزان وخت دیو مړزان جنگول صحیح. او چې هغه را باندې را منډه کې بیا موږ جمعات کې استاد دعا وکړه چې خدای هغه اتباع کړي صحیح. نو موږ چې مرګري نو به خو دا دعا کوي چې خدای تا تباہ کړي ځکه تا په میدان کې سپي غریبانان تباہ کړل تا هغه چرګان مړزان تباہ کړل غریبانان دیو بل نبی نه او به یاله. نو قرآن کریم فرمایي ول حضور پاک فرمائے مر رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. او امام رازی کیمیاء سعادت کی امام رازی نا امام غزالی کیمیاء سعادت کی یو باب لیکل دی او هغه باب خامخا وګورئ هغه وسائل د دفع د منکر څه شي وسائل د دفع د منکر هغه وو وسائل لیکل دي
چې منکرات به دې طریقې سره دفع کې مونږ ورته انګریزي کې او ایزی پاسبل وي څه ورته ایزی پاسبل وي آسان ممکنه طریقہ آسان ممکنه طریقہ اوس دا تصورات چې دي د شاه صاحب رحمت الله علیه نوامیس الہیه وای دا ټول انسانانو په ذهن کې د بے تعلیمه خلکو په ذهن کې هم پرته خو هغه په خپل انداز ذکر کوي مونږ پښتو کې وو چې په ګوړه مړیږي زارو ته ضرورت نشته نو منکر به دفع کې که په ګوړه باندې دفع کېدې چې بیا په زارو مه دفع کوه ځکه د زارو آفټر افیکټس به ډېر خراب وي امام رازي رحمت الله علیه و درجات لیکلي بیا هلته هغه باب وګورئ وسایل د دفع د منکر حضور پاک فرمائے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیده پلاس باندې هغه منکر تغیر کا نو عزیزانو هغه دومره خلک چې سپي جنگول زما په وس پورو چې ټولو پسې مې ټوپک راغستی ورسره مې جنګ شروع کړی زور سره وایي نو ما کوشش وکړ تغییر د منکر وشي څه شی وشي تغییر د منکر وشي نو تغییر د منکر د هغې هم ځان له خپل فاونټین دی د هغې هم ځان له خپل سرچشمه ده چې ایڈمنسټریټر څوک دی هغه ته ووایي چې دا شی ستا په لاس کې دی د قانون په تقاضا باندې ته دا شی بندولی شي تغییر د منکر کېدی شي نو تغییر د منکر وشو الحمدلله من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیده فإن لم یستطع کدا قوت نہیں اتھارٹی نه ده اتھارٹی فبلسان بیا په ژبه باندې نو په ژبه باندې انداز داسې خپل کا چې خلک کنوینس چې واقعي دا کار دا غلط دی امام غزالی رحمت الله علیه لومبه شروع کړي لومبنه وسیله التعریف بالمنکر څه شي التعریف بالمنکر چې منکر ممکن ده دا کم کس یا کم گروپ چې دا منکر ارتکاب کوي د نارواو ارتکاب کوي ممکن دا د غلط فهمۍ شکاری داغه په ذهن کې دانی چې دا کار ناروا دی په ذهن کې دانی چې دا کار ناروا دی نو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي لومبنه شروع کا التعریف بالمنکر د جمعې خطبه وایا التعریف بالمنکر پرسنلایز کېږه ما څوک ټارګټ کوه ما هغه شی باندې بحث وکړه چې د قرآن کریم د دې آیت پیش نظر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې حدیث پیش نظر د حضرت ابوبکر د دې قول پر رڼا کې د حضرت عمر رضی الله تعالی د دې فرمان پر رڼا کې دا کوم عمل چې کیږي دا شرعا ناروا دی او باید چې مسلمان ناروا نه وکړي نو بلا ډېر خلک دا هغوی وخت چې دا خبر روشي مسلمان دی کله چې دا هغه ځای ته وایي استغفر الله مونږ خو خبر نه چې دا کار دا مونږ خو دا انټرټینمنټ دی مونږ خو دا خو بس خوشطبعي ده نو ډېر خلک به دې سره منه شي التعریف بالمنکر نمبر اول نمبر دویم امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي د تعریف بالمنکر نه وړاندې که کوم کسان منه نشي کوم کسان منه نشي نو هغوی ته الوعظ والنصح باللسان الوعظ والنصح باللسان یعنی خبره ورته وکړه خو په داسې انداز چې هغه په دې خبره کنوینس شي دا سړی زما خیر خوا دی دا سړی چې خبره کوي زما د خیر دپاره د خپله څه فایده پکې نشته خو زما د خیر دپاره کوي بلا ډېر خلک به هغې سره منه شي بلا ډېر خلک به هغې سره منه شي امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي که کوم کسان په دې هم منه نه شو نو یو سټیج نور ور وړاندې شه او ورته ووایه التهدید بالضرب التهدید بالضرب صحیح چې مرګریا د دې شی نه منه شئ ځکه دا د معاشرې لپاره ناسور دی دا د معاشرې نوجوانان خرابوي دا تباهي ده او کرینو بیا ما سره ملګري شته صحیح هغه الله اکبر وایي او تاسو پوهېږئ ما په اخبار کې ولوستل په دې اټک کې دا بسونه چک کوي سورلی نو یو څوک ساده غوندې ګیري والا غریب پکې ناست نو او ساړو نو ځان نه صدر هم چاپېره کړو صدر هم چاپېره کړو دا پولیس والا خو هم ډېره لالیان دي دغلته هغه هم چې ګیري والا وګوري وایي نه غل بم دی صحیح او ساده غریب سړی او ګیري والا اکثر سمپل خلک وي نو هغه ته یې تراکوس رینډم چک وایي ورته رینډم چک صحیح چې بس چا باندې نظر تراکوس نو هغه راکوس شي نو بهر ته ډېر خلک الرټ کول دي چې ګوره هلته چیکینګ کېږي ګوره هلته چیکینګ کېږي زه هم کله کله خپلو ملګرو ته هلته په دې امریکا کې زه وایي سر وایي ډونټ ټیک اس بیډ موږ غلط مه ګڼه صحیح وایي دس از اونلی رینډم چیک ما زه اوس هلته 3 غنټې کېنولم هغه هم رینډم چیک و وی دیټ سمثینګ ایلس دیټ سمثینګ ایلس نو ما ورته ما دا رینډم چیک صحیح ستاسو د رینډم دا کیمرا مې ښه په معنی هغې ولاړی صحیح نو ایسه چک کوي نو بس هغه بریف کیس راسې لګیایي او ورسره د هغې خپله سټریټیجي ده خپله طریقې کار دی نو تپوس به کوي ښه نو تاسو سعودي ته روان یې او جی سعودي ته روان یو او ټول په دې خبره پوه دي حج دی
زه ورته وایم او حج دی. څومره خلک در سره روان دي؟ زه وایم ما سره خو یو ملګری دی دوه دلته روان دي. صحیح ښه نو هلته به چا سره میلاوېږي؟ نو زه ورته وایم زه هلته میلاوېدو له خو نه ورځم، هلته زما عبادت له منډګۍ له ورځم. نو پاسپورټ به ګوري را ګوري، دغه بریف کیس سره به لګې پاکستان ته به هم ځي او پاکستان ته به هم ځي. ځم به پاکستان کې به چېرته اسلام آباد ته به ځي او فلایټ به اسلام آباد کې کوزېږي. نو بیا نیکسټ والی پېښور ته به ځې، نو ما پېښور ته به ځم. وایي پېښور نه وړاندې خو به نه ځې. ما که تاسو غواړئ بیا به لاړ شم. نو ورته دی زه ورته وایم دا رینډم چک نه دی، ځکه چې د 2001 د 9/11 نه بعد زه ورته وایم زما یو سفر داسې دی چې تاسو په رینډم چک کې راپورته کړی نه یم. چې ما چې دې غاړه ځم رینډم چک دی، چې هغه غاړه راځم وایي جي علاقه ډېر سینسټیو ده. نو ما ورته علاقه سینسټیو ده که زه سینسټیو یم؟ نو دوی وخندل وی بوت دواړه سینسټیو دي. نو ما ورته علاقه پرېږده بس وایي چې ته سینسټیو یې. نو بار تقدیر عرض میں کو تاسو خدمت کې چې امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې التحدید بالواضح والنصح. نو هغه ګیري والته یو ما اخبار کې لوستل هغه ته تراکوس نو اوس ساده غونې سړی اصل نفسیاتي به سب بیماری و نو صادر چې کتره کوزي دی بس نه نو صادر داسې کوي الله اکبر نه پولیس والا منډه کړي تخته خودکش دی. دا حقیقت دی. ما غلط اخبار کې لوستل نو التحدید بالضرب چې دا کار مکوه ځکه دا زمونږ دا بچي خرابېږي. دا کار مکوه. دا د نوي نسل سره زیاتی دی. دا د نوې نسل فحاش جوړول دي، دا نوې نسل بدکرداره جوړول دي، دا نوې نسل د انسانیت نه خلاصول دي. التعدید بالضرب امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې څلورم نمبر التعدید بالقتل ګوره مړ به دي کو دې شی نه منع شه صحیح. بیا د هغې نه بعد هغه وایي وقوع الضرب که دې وس وي یو دوه ډبه ورکول چې دا کار ته بس نه کوي بس کې که نه یو پلک ته وباسه خو ګوره یوازې مزه صحیح ځان سره ملګري بوزه ځان سره ملګري بوزه. خو امام غزالي هلته یو کنډیشن لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې په دې کې اجازت د حاکم وقت لازم دی چې کله عملا وهلو ته وړاندې کېږي نو بیا څه شی لازم دی؟ اجازت د حاکم وقت چې دا سړی د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر ذمہ دار دی. دته حکومت دا حق ورکړي سرټیفیکیټ ته را سره صحیح. دا تدبیر آج میں کو استاد خدمت کې چې اس جهاد مع اهل الظلم والبدع والمنکرات درې مرتبه دي چې من رعا منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. که د ژبې د وینا قوت دی نه مولای نه واعظ نه دعوت والی نه بیا په حیث د مسلمان ستا ذمه داري چې د منکر سره بغض ساته. منکر سره بغض مه ساته ځکه کله منکر نه نفرت وکړو په هغه د هدایت دروازې بندې کړې. ایون نفرت به د کافر نه هم نه کېږي د هدایت دروازې به بندېږي. عزیزانو موږ په دغه ملک کې چې وایي دا خلک تاسو اخبار کې لولئ چې دی مسلمانېږي. زیات تر خلک چې کوم مسلمانېږي هغه په بیان نه مسلمانېږي، هغه په دعوت نه مسلمانېږي، هغه په کنیسکول نه مسلمانېږي، هغه د خپل یو قریبي مسلمان په کردار مسلمانېږي. ما ته یو کس راغی سپین غټ انګریز و ټلیفون یې وکړ وی زه راځم جي اسلام متعلق څه ما ته راشه فلاني ټایم راشه راغی نو وایي زه جي اسلام قبلول غواړم. نو ما ته ولې قبلول غواړې؟ وجه یعنې تا د چا دعوت در کړی دی؟ تا په اسلام کې څه خیر کتلی دی؟ ته د مسلمانانو نه متاثرې؟ وی جي یو ایجپشن ښځه ده د هغې کمپني ده زه په هغې کې ورسره کار کوم نور هم کسان دي. نو بلا ډیرو امریکایانو سره مې کار کړی دی بل ځای مې کړی دی بل ځای مې کړی دی خو دا ښځه چې 12 بجې شي نو موږ لم چوټي راکړي لنچ بریک وایي ورته څه ورته نو 1 غنټه تر 1:30 بجې پورې زموږ چوټي نو موږ خو لنچ له لاړه شو. خو دا ښځه د خپل دفتر کې وی شاته یو بل ریټایرینګ روم دی هغې ته ورشي نو ما څو وارې دا وکتم دا مونځ کوي ماسپښین د مانځه وخت مونږ کوي بل وی دا ستاسو کوم مذهبي تهوارونه چې دي اختر روژه وغیره وغیره نو وی دا ډومبنۍ ښځه ده زما باس چې وی دا موږ له ګفټونه راکوي نغدې پیسې هم راکوي اصل ګفټونه هم راکوي. نو زه ما ته تپوس وکړه چې دا څه شي دي؟ وی هغه وایي دا زمونږ د رمضان میاشت ده دا زمونږ اختر را روان دی دا زمونږ شب برات را روان دی. نو په دې
وخت د الله مخلوق سره احسان کول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیم دی او کله عاصم مونږ له توفیق والی راوړي را سره نو ما دې ته وی چې دا تاسو ذاتی عمل دی نو دې دا ذاتی عمل نه دی دا د الله او د پیغمبر حکم دی دا هغه تعلیمات فالو کول دي نو زه دې خدنه دومره متاثر شوم چې ما دې ته وی چې زه مسلمانې کم ته ماته اسلام متعلق نه دې سلک خوراته وی بیا مې ورته وی چې زه لګ نور زده کړه کول غواړم نو بیا راته وی چې دا ټلیفون نمبر والا زمونږ شیخ دی هغه سره رابطه وکړه نو هغه به ته ټایم درکړي اوس عزیزانو ما وی دا ښځه مولانا عبدالله صاحب وی کومه ښځه چې په شان د رابعې شي کومه ښځه چې په شان د رابعې شي نارینه د ټول جهان ته نه قربان شه او بابا فرمائے درشتین ارتنی تر یوے کوخے درشتین ارتنی تر یوے کوخے صدقه شسل بی دین نارینا نو دا سے خزا دا یقینا قابل تعریف خزا صحیح ازمون کو نسڑی یقینا قابل مذمت سړي ځکه چې زما د کردار د وجه څوک متاثر نشه متنفر شه زما د کردار د وجه د محمد رسول الله غو شخصیت د خلق متنفر شه زما د کردار د وجه د الله د بهترین دین نه خلق متنفر شو او متنبی یو ډېر عجیب شعر ویل دی فلو کان النساء کما ذکرنا تاسو متنبی وایي کنه وایي نصاب کشته شکر دې چې نشته فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال متنبی ذکر کرے د سو زنانو د کردار آخرنے شعر ویلے فلو كان النساء كما ذكرنا که خزی دغسی لکه چې دا مونږ ذکر کړي لفضلت النساء على الرجال دا سه خزی د دې مرتبه په سلو ډیره بلند ده ولې ذکرو کلنسا څه ترجمه ده تیرا مدوشن بستان میرا کړی ده صدر صاحب نو میرا ده امیر محمد مولوی میرا کړی ده وليس الذكر كالانثى الله فرمائے فلما وضعتها قال رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى الله فرمائے حنا سنو حنا د عمران لور د پلارم نبی د بنی اسرائیلو پلارم نبی د بنی اسرائیلو آلته قبر ده صحیح نو په قبر باندې کده لګي د عمران النبی علیه الصلاۃ والسلام نو د عمران خزا حنا هغه نظر چې الله زما د خېټه کم بچي دي دا به د بیت الله د خدمت لپاره وقف فلما وزغتها چې کله دا اوزګول قال رب اني وضعتها انثى قالت نو ته موږ ورته لفظ لیکو تاسو یې کړه تاسو قرآن څه لیکل انا هغه څه لیکل دي دا اوس مسله ده نه وردا صرف لیکلو باندې به یقین نه ساتي او بهر خارج تر او واسه دې ځای بلی کې قالت حسرتا وتاسفا حسرتا وتاسفا چې رب اني وضعتها انثى مونږه دا د تعصب په بنیاد باندې یاد تعصب نه تعصب یا اسفا ولا یوسفا اسف تاسفن او حسرتن وي مونږ ملتوو الته حسرتن او تاسفن چې خدای ذکر کوي نو دا او مای ګاډ سو او مای ګاډ آی مست اٹ خبره ختم شو معنا مس شو فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى اسفن او حسرتن او زما په ورده او مای ګاډ دا خو جنای پیدا شو ما خو پلج ورکړه دي چې دا به بیت الله خدمت کوي وانه لا يحرر للخدمه الا الغلمان دا عبادتګاهونو د خدمت لپاره خو تحریر د چا کیږي د غلمانو دا لکانو کیږي والله اعلم بما وضعت الله تعالی علم پاغه باندې چکم دیزی ګول چې جنای دا والله اعلم بما وضعت دا جمله معترضه ده دا جمله معترضه ده والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وصلى الله تعالی دا جمله معترضه په دې انداز باندې راړه د حنې د تقریر او د بیان په میس کې چې دا څه ونه ویل شي فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى بیا بدا د آیت رستنه حصوم مقال د حنې دا مقال د حنې نه دی دا مقال د چاره وليس الذكر كالانثى
کیا تفیات دی سلف صالحین خو بلا ډیر ناست ولیس الذکر کالانثى او نه د هر ذکر په شان د انثى ما هو دی داسې نشي ویلې چې نارینه په شان د ښځې نه دی نرخزي دي ټول دا خو معنا دا ټول نارینه نرخزي دي ولیس الذکر کالانثى او نه د هر نارینه په شان د ما هو د ښځې د رښتینې د رښتینې ارتنې تر یوې کوخې په زرګونو نارینه دا د مریم د کوخې برابر هم نه و نو الله تعالی ولیس الذکر کالانثى داسې نه چې نارینه په شان د ښځې نه دی هر نارینه په شان د دې ښځې نه دی هر نارینه په شان د دې ښځې نه دی ولیس الذکر کالانثى نو متنبي څه کوي چې فلو کان النساء کما ذکرنا لفضلت النساء على الرجال د رښتینې ارتنې تر یوې کوخې صدقشا سلبي دي نارینه الله تعالی د زمون ښځې کې ټول امین وای او الله تعالی د زمون سړی کی بدقسمتی دا ده چې دې دور کې سړی پیدا کولو مشکل دی ښځه پیدا کولو مشکل دی نہ ہر زن است نہ ہر مرد نہ ہر زن است نہ ہر مرد خدا پنج انگشت یکسان کرد ہر سڑے نہ دے ہر خدا لکه هر ګوته نه ده ګوته خدا ټولې دي هر ګوته کم کار چې دا ګوته کول شي دا ګوته نشي کوله او کم کار چې دا ګوته کول شي نو ټولې نشي متنبی سے کہو گے کہ فلو کان النساء کما ذکرنا لفضلت النساء على الرجال کہ خذ داس ویل کما چے ذکر کو نو داس زنانه پنار نو باندې ډېر فضیلت او ډېر برتری او ډېر پریارټی لري نو حضور پاک فرمایل مر عاملکم منکرا فلیغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه دے نارواونه نفرتو کا ناروا کوونکی نه نفرت مکوا کله تا خو درابطي دروازه ور سره بند کړه ور سره درابطي دروازه ما مرګرته یو حدیث عبد الله بن مسعود سے رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کړي پکې یو کثرانه معنی تپوس کو ویجی زما په گاوند کې مسلمانان نشته نو کله کله مونږ کور کې زمون کلچر دی چې څه شی پوخ کو اوس خو خلک ټول ځان له شو انډیویډوالزم او انفرادیت پسندی په زور شو نو خلک ځان له شو کني زما یاد دي چې په دې کورو کې به پخله وشو نو به په کې زیاتې واچولې لګه شوریا دای کراولې گئی لګه شوریا ادا حدیث تقاضا هم د ابو ذر ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې غوخه پخې او په کې لګه زیاته کې گاونډیان لم لګي ورکی لګه شوریا ذکر هغه کور ته به بوې زیر تړکې او داړي به وسني دا کور ته به تړکې بوې زی بچي ورته جاړي چې موږ لم داسې خوراک پکار دی حضور پاک ورته ابو ذر لګون دی په کې زیاته کا دی گاونډیان لبوم ورکی تر اوسه دا سلسله روانه اوس تقریبا صحیح مبارک تقدیر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقاضا کئے چې اللہ پیغمبر ما تداو خیا چې زب کله پدې مطمئن کېږم چې زه خسړې صرف په داو خسړې نه مطمئن کیږي چې سړی دا ولې دماغونه خسړې بل نشته نه چې زه په مطمئن شم چې واقعي زه خسړې یم یا سبحان الله د خدای پیغمبر صلی شان لري څومره مختصر غونې پیمانه او میجرمنټ ولور کې چې دا میټر والا بس دا ځان ته ولګوا ار یو سړی دا میټر ځان ته ولګي چې اذا قال جيرانو کا قد احسنت فقد احسنت واذا قالوا قد ساعت فقد ساعت وچستا گاونډیان وای چې دا سړی خسړې دی نو یقینا ته خسړې چې گاونډیان دی وای چې دا بد سړی دی بیا ته بد سړی یعنی دې باب کې بهترین کرایټیرین ستاد گاونډي رد عمل دی چې تا متعلق داغه کامنټس دي داغه تفسیر سره اوس گاونډي مسلمانوں کې دي شي او غیر مسلمانوں کې دي شي چې کله ستا گاونډي وای چې دا خسړې دی نو بیا ته واقعي خسړې او چې ستا گاونډي وای چې دا بد سړی دی نو بیا وکینه زمونږه گاونډیان دي غیر مسلم دي ای باندې چا پته نشته چا شیطانانو په شکایت کړه ځان خپل ځکه ستا تړون د سره د نظریه او د عقیده په بنیاد دی سب بنیاد دی د نظریه او د عقیده په د نظریه او د عقیده تړون د رښتې نه زیات اهم دی
د پلار او د زوی د رشتې نه اهم دی، د ښځې او د خاوند د رشتې نه اهم دی، د رور او د رور د رشتې نه اهم دی. صحیح. د مور او د لور د رشتې نه زیات اهم دی کم تړون؟ د عقیدې تړون. دا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین. یو صحابي نوجوان دی عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه، داغه پلار حسین بالصاد، حسین بالصاد مشهور صحابي دی، پلار او زوی دواړه. خو زوی نوجوان دی، 19 کالو د ایمان راوړل، ځوان لکه ایمان راوړل دی. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم څخه پلار د کور ایستره، پلار لوی سردار دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې هر وخت دار ارقم کې حضور پاک سره موجود دي، او پلار انتهائی جنگیاله سردار، انتہائی سخت مزاج سردار، چې هر وخت جنگ ته بڑے والے وي، هر وخت جنگ ته بڑے والے. بس څو وخت به خبره کوله نظر به مټ راخلي. حسین رضی الله تعالی عنہ بوډا سړی توره ورته وېزان ده، راغ دروازه والا د دار ارقم، یا محمد افتح الباب، محمد صلی الله علیه وسلم دروازه کولاو کړه. دروازه عمران ته پته आवाज زما د پلار دی، اتر پلار مزاج معلومو چې زما پلار خو هر وخت د مرجو په سټه نشي، بس په سړی را منډه کوي، بغیر د جنگ نه د قتل او قتال نه بل څه کار نشته. صحیح. بس د فورن را پاسه په توره د تیک نه راوښته، حضور علیه الصلاۃ والسلام سره دی ځای ودرېد. بل صحابي لاړو دروازه کولاو کړه، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه لاره هغه را دنش. نیک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته روان دي، راغه دغه تکې نهسته. حسین هغه داسې پوزیشن واغست او توره داسې ونیسله، او د پلار باندې کنسنټریشن کوي، مرتکز د پلار باندې نظر چې چرته دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف څه حرکتونه کوي. حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې ذکر دنه هر څه ایکسپیکټډ دي، د مزاج ده. صحیح. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی بیګا په دې کور کې تنها پروت وی، ما وی څه خبره خدا چې دا خلک د محمد رسول الله لپاره خپل کور پریدي، دا خلک د محمد رسول الله لپاره خپل پلار او مور پریدي، دا خلک د محمد رسول الله لپاره خپل د خانه او د نوابۍ ژوند پریدي. وی ما په خپل زوی سوچ کو چې سوره ناز او نغم کې مې پالل شهزاده غو ژوند تیرو، او چې کله ستا کلمه وې اما ور سره سختي وکړه، وی ماته بابا زنارم زستا کور کې نور نه پاتې کېږم، دلته کله ډوډۍ وی کله نه، کله په دوره د نهاري تیر شي، ستا مرګرتیا نه. وی الله تعالی زما ذهن کې واچو چې دا دین بر حق دی، لہذا زرا غلیم ما ته کلمه وایا. حضور علیه الصلاۃ والسلام لاس په لاس کې خود وی وایا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دلته د کلمه وی د خو د عمران نوجوان ورمنډ کړه، خپې ولا خل کړي. حضور علیه الصلاۃ والسلام وی دا ایمان دی. عمران ضرب المثل دی، پلار چې په حیث د کافر را دن نشو، د په اراده نو په چې خیر اراده ده که بد اراده ده، ستړي مشي ورته هم نه دی کړي، بلکې قتل ته تیار ولاړ دی کده څه حرکت وکړي. خو چې کله د عقیده او نظریه قبول کړه، د لاس په ځای ول خپې خپل کړي. نو زمونږه یعنی څنګه زه بیا دا ویل شم چې دا مسلمان ما سره په عقیده را شریک دی، زه لګیام د خپې وام، زه لګیام د وینس کوم، زه لګیام د په حق باندې قبضه اچوم. څنګه زه ویل شم چې دا سړی ما سره په نظریه را شریک دی، زه لګیام د خپې راکم، د دې عزتونه تار تار کوم. پته ولګېده چې دا زه ګپ لګوم، ځان لم دوکه ورکوم، د مرګرو لم دوکه ورکوم، خدای لم دوکه ورکوم، پیغمبر لم دوکه ورکوم. نو الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اصبروا، د صبر او استقامت مظاهره کوئ، وصابروا دا تلقی کوئ یو بل ته، یادوئ دا سبق چې تازه خای داشتن گردا غهای سینر، تازه خواهی داشتن گردا غهای سینرا، گاه گاه باز خواهی قصه پاره نرا. کته دا غواړي چې دا شعر په قلب او دماغ کې تاسي یو بل ته یادوي یادوي یادوي. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، وذکر ان نفعت الذکرى، فذکر ان نفعت الذکرى، فذکر ان نفعت. عام مفسرین وایي ان شرطیه ده، یعنی هغه ځای بیان کوا که فائدہ وی د بیان، فذکر ان نفعت که فائدہ وی د بیان. ما مرګرو ته وی دا ان په معنا د از تعلیلی ده چې فذکر از نفعت الذکرى، بار بار بیان کوا، دا موایا چې بیان فائدہ نه کوي، دا فائدہ کوي ځکه چې بیان فائدہ کوي، ځکه نو فائدہ خو نه کړه. دا دومره خلکو ته بیان وکړه اس اثر په ونشه، تر څه پتر ممکن نه چا باندې شوی او کې هغه باندې اچ باندې اثر ونشه، په یو کس باندې هم ستا خپل سبق خو تازه شه،
استغفر دماغ ته ډیکټیشن خوش ستا عقیده مزید قوي شو تا ته خو فائدہ درکړه نو داسې مو وایا چې د خیر خبره دا فائدہ نه ورکوي فذکر ان نفعت الذکر ان په معنا ده دا استعلیلیه ده چې فذکر اذ نفعت الذکر ځکه چې ذکر یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اصبروا د صبر استقامت مظاهره کوي وصابروا یو بل ته دا تلقین کوي ورابطو یو بل سره جوړ ساتي تړون ساتي رباط او تعلق ساتي واتقوا الله شروع د ایمان لا انتهای تقوا باندې یو تختور ته ایمان لګوا بل تقوا ورته تختور ته د تقوا لګوا اوس الله تعالی فرمای نتیجه په خپل ظاهر ده کہ واتقوا اللہ اللہ نو یریگا لعلکم تفلحون یقینا تاسو با کامیاب شئی لعلکم تفلحون یقینا تاسو با کامیاب شئی دا لعل پا مانا دا لکے دے لعل پا مانا دا لکے دے لکے تفلحو دے دا پارا چے کامیاب شئی ممکن دا چے تاسو کامیاب شئی اس خدای دا سی نسخی ورکے ممکن دا چے تو جوڑ شدی دوائی سرا دا سر ڈاکٹر گولائی خو ندا چی آبری سرخشی یا بری سرخنشی صحیح دا اللہ گولے رتی اخرى سر دے خدے اللہ تعالیٰ وی لعلکم لکے تفلحو دی دا پارا چے تاسو کامیاب شئی دیو جنہ ابن عباس ہوئی چے لعلہ و عصام الکرام تحقیق امام ارگر تو ابن عباس دا قیدہ دا قانون پہ کتاب کے امپلیمنٹ دا دا قانون کتاب کے لفظ راضی میں ایم اے وائی سجے راضی ایم اے وائی میں دا میں پا انگلش لغت کے معنی کی دیسی پاسبلٹی کې دی شي خو دغه مې چې کله د قانون په آرټیکل کې راشي بیا په قانون کې پاسبلټي نه قانون کې د امکان خبره نه قانون کې شور او یقیني خبره قانون کې شور او یقیني طور د مې معنا یقیني طور نو الله تعالی وی لعلکم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شي او کوم آیات کې لوستلو د سورۃ الحج الله فرمایا یا ایها الذین آمنوا ایا ایها الذین آمنوا اسجدوا وارکعوا یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون سلور شیونه الله تعالی ذکر کړی دي چې او ایمان والو ارکعوا رکوع کوئ واسجدوا سجده کوئ واعبدوا ربکم د خپل رب بندګي کوئ وافعلوا الخیر د خیر کارونه کوئ سلور کار کوي رکوع کوي سجده کوي عبادت کوي بندگی کوي د خیر کارونه کوي لعلکم تفلحون یقینا بکامیاب شي اوس الله تعالی د خیر یو جامع تصور مونږ ته خود د ماحول مطابق چې کله د خیر جامع تصور داوي چې التا په خیرات کار نه کیږي التا په روزه کار نه کیږي التا په نفلی منځ کار نه کیږي التا په ختمونو کار نه کیږي التا په تلاوت کار نه کیږي الله تعالی فرمایل ماحول به پیژنې وجاهدوا فی الله حق جهاد الله تعالی فرمائے مجاهده کوي فی الله نو مفسرین خو ورته مقدر راو بس چې دا به حسب المضاف ته تاسو شه به حسب المضاف ته وجاهدوا فی سبیل الله وجاهدوا موږ هر ځای مضاف محذوف نه هر ځای خبره په مقدرات روانه وجاهدوا فی الله الله تعالی فرمایي د سبیل دا واسطه ته هم ختم کا چې نیت خالص شي د سبیل دا واسطه ختم کا چې نیت خالص شي مجاهده الله کې کوا مجاهده کې کوا الله کې اوس دا الله په ذات کې تعریف نه بالکل حقیقی نه بالکل هی کېږي وشابوله نه کېږي تعریف د باری نه بالکل حقیقی نه بالکل هی نجاهدوا فی الله د خدای په ذات بس تحقیق کی ذاتیات او ماهیت ته معلوم شي به تعریف بالکل ها بالکل هی ہوگی وجاهدوا فی الله نو معنا دادا مجاهده کو خالص د الله ذات کی معنا دادا په مکمل خالص نیت سره مکمل خالص نیت سره چې نیت خالص د الله لپاره اس خلش ور سره پیدا کوا اس اختلاط ور سره د بل شی م پیدا کوا اډلټریشن دا قانون کې هم جرم دی په پټرولو کې چې د خاورې تیل واچي دا شرعاً جرم دی پاکستان کې نه بلې دنیا خبره کوم پاکستان کې نه دا بلې د محاسبې دنیا خبره کوم چې هلته کدي بیړه دی غړ کړه چې سوره د ګټلې ټول مر هغه د لاړې او کبي نه ولې پکې نو بس اچې د ګټلې نه لاړې تا ټول مر پراټ کړې
کته ورته بیا انجیل په سر کې چې ما د خدای وایي دا په نوم بدل کړي هغه وایي نو امپاسبل. صحیح دا ستا عادت دی دا ستا خوی دی علت لاړ شي خو عادت نه زیده سړی نه خدای دې نه کاندي بدل عادت څوک. بابا عبدالرحمن فرمایي علت زی خو عادت چلته دي. او حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ذا سمعتم بجبل زالغ المكان فصدقوه واذا سمعتم برجل زالغ الخلق فلا تصدقوه. چې کله تاسو واورېدل چې غر د خپل ځای خوځېدلی دی حضور فرمایي erosion is taking place. جیوګرافي کې په جغرافیه کې هغوی وایي erosion is taking place. کله کله دا غرونه چې داسې الله وخوځوي صحیح نو یو غر داسې خپلوان دي لاړ صحیح بالاکوټ باندې بالاکوټ اذا سمعتم بجبل زالغ عن مكانه فصدقوه. حضور پاک فرمایي erosion دا یو نیچرل عمل دی یو فطری عمل دی روان دی غر خوځي دی یو ځای نه بل ځای ته. واذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوه. خو که چا درته ووایي چې فلاني خوی بدل شوی دی په ان شاء الله به ګورو خوی چېرته بدلېږي یا 19-20 فرق به پکې راغلی تجربه شوی 19-20 فرق به پکې راغلی. نو عزیزانو بابا عبدالرحمن فرمایي چې علت لاړ شي عادت نه زه د سړی نه خدای دې نه کاندې په بد چار عادت سو. الله تعالی دې مونږ له بد عادت نه راکړي. تاسو ټول آمین وایي. عرض مې کو استاد خدمت کې چې الله فرمایي وجاهدوا فی الله حق جهاد مجاهده کوي د الله په ذات کې یعنی خالص الله لپاره اخلاص نیت سره حق جهاد. اوس په دې باندې مې اکتفا ونه کړه چې وجاهدوا فی الله دغه اخلاص کافي دی. الله تعالی وایي دا اخلاص دومره باریک شی دی چې ستا به 100% یقیني ما کې اخلاص پیدا شي بیا به هم نه ذکر داریا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اخف من دبیب النمل. داریا په عمل کې داسې پیدا کیږي لکه سور نری میږي چې پزمکه باندې ګرځي د خپې کشي ډیر باریکی چیز یو آله نشرانی ولې هیڅ یو آله یو ریکارډینګ آله د دې نری میږي د خپې کشرانی وشي وای ځکه هغه کشي دومره باریک دی چې د آله په اپروچ کې نه دی. حضور پاک فرمای ریا د مسلمان عمل ته د دې کش نوم زیات په خفیف او په نرم انداز را نوځي. دې وجه فرمایل چې وجاهدوا فی الله حق جهاد مجاهده کوي د الله په ذات کې نه الله لپاره حق جهاد. اوس د دا ضمیر ما تاسو ته وایي چې د دې مرجع دوه دي د دې مرجع دوه دي. یو خو معنا دا حق جهاد الله حق جهاد الله او دویمه مرجع دا حق جهاد الجهاد حق جهاد اضافت لشيء وجاهدوا فی الله حق جهاد. نو پته ولګی دا چې شور کوا کلم په دې منازګ ما کې ډېر اخلاص ته الله بس دا خبره چې وکړه بیړه دغل تغیر کړه چې داود وی چې ډېر اخلاص سره خالص الله لپاره دا کار کوم نو که خالص الله لپاره کې دې ذکر خالص الله لپاره کار کې ذکر دې ورسته دا ذکر چې لوګ الله لپاره نه کوي تابع هوا دی وجه الله تعالی وجاهدوا فی الله پس متصلا حق جهاد وجاهدوا فی الله حق جهاد. اوس پاتې شو دا خبره چې جهاد څه شی دی صحیح. نو ان شاء الله نیکسٹ جمعه به تاسو ته د تلو نه مخکې وایم چې جهاد په 14 انواعو دی. په 14 انواعو دی. نو په هغې باندې به لږ ځان پوهوئ په هغې به لږ ځان پوهوئ. ځکه عزیزانو مسله دا ده چې بنیادی خبره هغه دا ذکر هلته یم نو دوی راشي ما تاسو ته ذکر وکړو وایي ته یو فتوا ورکړه. واندې څه فتوا ورکړم وی وایي چې دا خودکش حرام دي وایي چې دا خودکش حرام دي. نو ما ورته مې تاسو ته پته چې زه یو ګلوبل مفتي امریکا کې چا خودکش کړی دی نه هغوی وایي نه امریکا کې چا خودکش نه مې تاسو یې خیال کوئ دلته چې ما باندې فتوا ورکړي شابه دلته هم شروع کوي صحیح. او مې دویمه دا ده چې هغه کومه علاقه کې دا کېږي هغه ما مفتي مني ای ما پیژنم نه که زه فتوا ورکم نو د هغې اثر څه دی دویمه خبره. او ورته وکړم درېیمه خبره وایم درېیمه خبره دا ده چې دا خودکشي دا چې کله شروع کېږي نو یو سړی یا یو طبقه د مجبوریت انتها ته رسېدلي چې هغوی تا یو دیوال ته ودرولي نو چې دیوال ته دې ودرول نو خاصې هم مړېږي هغه وایي راځه په دې بله طریقه ځان مړ کړه. ما باید چې مونږ دا ایشوز اډرس کړو چې ملګري ستا مشکل څه دی ستا مشکل څه دی ستا مسله څه ده ته ما دغه مسله حل کا فاونټین باندې داس کېده. ما ورته مې تاسو د ایلوپیتھک
علاج ولا مکوئ آیورویدک علاج ولا وکئ د علاج درې طریقې دي یو ته هومیوپیتھک یو ته ایلوپیتھک انګریزي باندې یو ته آیورویدک د جڑی بوټیاں آیورویدک اوس هر چې ایلوپیتھک دی یا سبحان الله آی خو د 750 ملي ګرام ایواکوین درکې 750 ملي ګرام چې دا اخره چې د بیکټیریا بیړه غرقه کی نو د بیکټیریا بیړه غرقه کی خو په سایډ باندې یا په لیور باندې اثر وکي یا په کډنی باندې اثر وکي وای د کډنی درد شروع شي په لیور باندې اثر وکي وای د لیور درد شروع شي نو عزیزانو ما ورته ما آیورویدک علاج شروع کړي آیورویدک علاج کې هغه بیا داسې کوي په آیورویدک علاج کې چې هغه د جړی بوټي والا حکیمان صاحبان یا حکیم صاحب ناشته زستا ایڈورټایزمنت کوم څنګه دی وایي دوله پیسې ورکړي دي چې زما ایڈورټایزمنت وکړه صحیح هغه بچا التناس درته برازوي بس جی هغه باندې خدا خلق را ماتي او جړی بوټي ټکای او بس پیسې ته اخلي نو مرته ما تو شروع کاغله لړشا صد بدري دی یو کتاب وایا صحیح او ما تو یو چوک کې نه او ټکاوا صحیح او ما دا وایا چې د مرګ نه علاوه په دې دوايي کې د هر یو شی علاج دی صحیح نو اخر به مریض به یا جوړیږي یا به نه جوړیږي نو که جوړ شو نو ورته وایي چې ما خو تاسو ته ویلو چې دا شی علاج پکې دی او که مړ شو نو ورته ما خو استثناء ذکر کړی وای چې په استثناء د مرګ د هر شی علاج په دې دوايي کې موجود دی او ما پته بیا نه لګي نازیانو دا آیورویدک والا حکیمان دی اصل کې منبع ته ګوري سورس ته ګوري چې دا بیماری پیدا شوې ده سنه ده یعنی ستاسو سر خوږي صحیح ایلوپیتھک والا طرف سے وای والا ټاینال 500 ملي ګرام دو ګولای واچو نو مثلا جوړ شي پین کلر دی ناغه پین خود له کل کی لکه سره چې B52 راخلاص کی صحیح یا مثل راخلاص کی نو علاقه ټوله روانه کی ناغه سر درد خود له ختم کی خلان دی بلا تبایو کی په لیور دی اثر کی په کډنی دی اثر کی په پتا دی اثر کی په بل شی دی اثر کی دوی له چلار شي او دوی ته وایي چې ما سر خوږي نو دوی دا نه بدون شي یا تا ته وایي چې د معدې کیفیت د څنګه دی د موتیازو کیفیت د څنګه دی موتیاز چې کې دا زړه راځي که سپین راځي صحیح نو دوی هغه سوکس معلوم کی نو تعالی بس بل معجون در کی چې هغه شی اصلاح شي ځکه دا سر درد د هغه افټر ایفیکټ دی دا سر درد چې باندې راځي دا د هغه افټر ایفیکټ دی دا ډایرکټ ستا بیماری نه ده ډایرکټ بیماری د بل شی ده نو مال تا غوي ته ما خدای ته وګورئ دا آیورویدک علاج شروع کوي په جړی بوټیاں چې خلک دا کار ولې کوي صحیح نو ما کله هغه شی علاج وشو دا دنیا به د امن او امان کې حواله شي او ما دا خبره چې دی راځي ولې یې مړې دو سره او د تباہی سره او د بمبارای سره دې سره چرته د مسلې حل خو ما چرته دنیا کې کتل نه دي چې دې سره مسله چلتا حل شوی دا نو ان شاء الله آئنده جمعه مزید تفصیلات استاد خدمت کې واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین تاسو سنت کړی دي کنه او علی الذات عظیم الصفات سمی السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرهان جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين وادعوه إن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس ولدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي يحبهم ومن أبغضهم فببغضي يبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ذل الله في الأرض من سلطان الله في الأرض أهانه الله اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا أيد المجاهدين في كل مكان ربنا أنقذ المسلمين المظلومين عن ظلم الظالمين ربنا سلط الظالمين على الظالمين وأخرج المسلمين من بينهم غانمين سالمين عباد الله رحمكم الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب تعالى وجل واتموا أكبر سووا صفوفكم رحمكم الله فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله